کتونکو الف خان شیرپو یم کیمرامین را سره ملګری را سره محمود جان عمرزی دی او دې وخت کې چې څه کوم د پولیس سټیشن مخې ته موجود یم نو موږ ته دا یو سیمپل چې کوم دی په نظر راځي او نور چې کوم دی مجال شته خو د جمعیت کسي کې یا چې کوم دی نو د مسلم لیګ هم دلته په نظر نه راځي دلته کې چې کوم دی د قومي وطن پارټۍ هم په نظر نه راځي دلته د پیپل پارټۍ هم په نظر نه راځي نو د سهار داسې چې کوم دی جلسې خو ورله ډېره غټه وکړه په هغه ګراونډ کې خو دلته کې د اوټ په دغه کې چې کوم دی نو په نظر نه راځي دغه وجه ده چې د سټیمه پورې په 1200 کې نوي اوټونه چې کوم دی نو پول شوي خو بیا دا چغې سوري ووهلې شوې نو 300 ته خبره رسېده دویم هم راغی دا ما پسې محمود جان راولي دا دوه کسه چې کوم دي تاسو دوه کسه یې ملګري نه جی اوټ مې نشته مونږ ان پي والا یو خو مونږ سره جمعیت والا هلته په ځای کې ناستې غونډې په ځای کې ناستې په دیره کې ناستې مجال شته خو د ځای نه دوی روزي په جوماتونو کې څه ناستې او څه په ځای حجرو کې ناستې او دا دې پکې راغلی دی دې دلته کې چې کوم دی ریزلټ په وله وړي به وله کله زه خو دا وایم الف خان شیرپو چې زه سره ډېر شکریا ادا کوم تاسو راغلې او موږ سره محاضرې وکړه زه دا وایم چې الحمدلله موږ کیمپ کې ناست وو موږ خپله اوټ پرچې کړې ښه راغلي اوټ یې پل کړ ټیک ته موږ سره ناست پني خو اوټ یې ښه په شوق پل کړی زموږ مشران هم راغلي الحمدلله که دغه نه راغی د ان پي خو زموږ مشران راغلي حاضري موږ سره کړی الحمدلله موږ له ښه داد راکړی موږ له ښه باقاعده عرض کیمپ ته راوړي موږ له ښه داد راکړی موږ باندې لاس اخرې او موږ د ټولو د دلبر نیوز د ټول نیوز ټیم شکریا ادا کوو چې موږ راغلل او انشاءالله جیت د پی ډي ایم دی انشاءالله وي به بر اکثریت انشاءالله د ان پي دی صحیح ده کتونکو دا خو د خبره ده چې موږ له ټول راغلي دي خو چې موږ څونه پولیس سټیشن ته ځو پته نه چې محمود جان راپسې دا د کوم ځای نه را پیدا کړه لکه موږ چې راووتو نو څوک نه وو په درک نه په نظر نه راتلل ګینې دا شاته کیمره ده دا کیمره باندې وښیه لکه او دلته یا پی ټي آی په نظر راځي او یا چې کوم دی ان پي په نظر راځي دا صاحب بل رالو ښه دا جماعت اسلامي والا یا اصل کې موږ د پی ډي ایم خبره کوو چې نور کارکنان په نظر نه راځي داسې تاسو ولیدل او جی بالکل ستاسو خبره ټیک ده خو دې ځل هغه شان ګرمه ګرمۍ نشته مخکې چې کومه وه دې ځل بس مختصر په یو پود کې چې کوم ته یو کاپي پول شوی د دغه د هغې هغه پول سیز اوټ پول دی نو دلته کې تقریبا چې زیات 4-450 اوټ په دلته پول شوي نو دې ځل هغه ګرمۍ نشته نو کتونکو دا واضحه ده چې پی ډي ایم کې صرف ان پي چې کومه ده دې وخت کې په میدان د په 400 کې په ډېرو ځایونو کې به یې اوټ اچولې وي خو چې موږ څونه پورې ګرځېدلي وو نو موږ سرګرمۍ نه لیدلې دا یو اټل حقیقت دی چې څه دي څه روان دي ولې راووتل اوټ یې ولې وانهچو خو ضمني انتخاباتو کې دا خبره کېږي چې دې کې ډېر کم اوټ اچولې کېږي نو بس الریډي کم اوټ اچولې کېږي چې هغه نه روزي دا ما ته مې دا ورور ووي هغه په دیره کې ناست دي او دې ریزلټ ته ناست دی دی به ریزلټ ولي هو ولې رونوتل اوس هم یو ګنټه پاتې ده نو پکار دي چې روزې اوټ واچوې بس ختم شو بس پرېږده مړه والله چې ته ما سره زه دا وایم چې رزلټ زموږ مشران تاسو موږ سره کیمپ ته لاړ شئ که زموږ مشران نو چې تاسو څه وایې زه هغه منم هغې هر څه ته تیاره به او الحمدلله ښه برابر موږ سره ناستې ښه ملګري موږ له باقاعده هر څه م را رسولي دي او کیمپ کې ناستې ملګري دعوې ګوره جوټه دعوې نه دي پکاره حقیقت به ته انشاءالله موږ په کیمپ کې ښکاره سالار وایي چې موږ به دلته ګټو او دا پته به د ریزلټ نه پته لګي چې موږ اوټ اچولې دي بیا ټیک خبره ده خو کتونکو خو تاسو د دې پولیس سټیشنو مخې ته دا ګڼه ګوڼه ګورئ که نه نو دې کې د سوات خلک شته دې کې د صوابۍ شته دې کې د پېښور نه راغلي تماشې له ښه ډېر راغلي دي او د شب قدر پکې شته د تنګي پکې شته دي نو د ځایي خلک پکې ډېر کم په نظر راځي او د هغې پته د پولیس سټیشن نه لګي چې هلته صرف خزان په نظر راځي د چا نور څوک په درک نه راځي بار ښه ډېر تېر دی خو دننه نشته نو د ریزلټ نه او ودونه له هم تللي دي اوس یې خبره وکړه اوس دې ومنله دا دي اتوار ورځ به ودونه له پی ډي ایم والا تللي دي بس خبره ټیک شوله وګوره دغه شانتې صفا خبره کوه سپینه خبره کوه په دې مې خوښ پی ډي ایم والا ټول ودونه له تللي ډېره مننه ټول بد نورې خبره مې کړې بندې که بس دی